بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. د اسلام دین یو کامل دین دی، مکمل دین دی، او دی دین موږ او تاسو له مکمل ضابطه اخلاق او په معاشره کې د اوسېدلو طریقه دا موږ او تاسو ته راښودلې ده. د معاشرې مختلف آداب موږ او تاسو ته ذکر کړي دي چې قرآن مجید د هغې نه ډک دی، او احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت چې کوم دی هغه هم په دې باندې ډېر زیات راغلی دي. د دغې یو آدابونه د معاشرې د آدابونه چې دا انفرادي او اجتماعي حیات او زندګۍ سره تعلق دی، هغه ښایسته اخلاق دی چې انسان باید ښایسته اخلاق خپل کی، او دا ښایسته اخلاق هغه چهره ده د انسان چې معاشره کې خلکو سره په دې باندې مخامخ کیږي. خاص طور باندې اکثره وخت کې د انسان د اصل میزان چې کوم دی هغه عمده وي، د ښوالي او بدوالي هغه اخلاقو باندې منحصر وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم راتګ دنیا ته هم اصل هدف د هغې دا هم و چې ښایسته اخلاق خلکو ته وښیي، ښایسته اخلاق پوره کړي. انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، زه د دې دپاره رالیږل شوی یم چې ښایسته اخلاق چې کوم دی هغه پوره کړم، هغه خلکو ته وښیم. او بل زموږ او ستاسو دپاره ښایسته او بهترینه نمونه هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه شخصیت، د رسول الله صلی الله علیه وسلم زندگی مبارکه، دا زموږ او ستاسو دپاره چې کوم دی هغه ډېره بهترینه نمونه ده. تر دې چې الله رب العالمین قرآن مجید کې وایي وانک لعلی خلق عظیم، بېشکه ای نبي ستا ډېر لوی اخلاق دي، ته د لوی عظیم اخلاق والا خاوند دی. که د هغې زندګۍ ته وګورو، مشرکینو د هغې مخالفینو دشمنانو څومره هغې له تعذیب ورکړی دی، څومره هغې له درد ورکړی دی، تر دې پورې چې فاطمه رضی الله تعالی عنها یا نور داسې صحابه چې کله هغې له تعذیب ورکول کېږي ورته وایي چې یا رسول الله ته کولی شي دوی باندې خیرې دوی ته وکړي، مشرکینو ته خیرې وکړي چې الله دې عذاب نه موږ خلاص کړي، موږ باندې اساني راولي. رسول الله صلی الله علیه وسلم هلته د اخلاقو مظاهره کوي او هغوی ته خیرې نه کوي. د فتح مکې په وخت کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دومره سختۍ نه بعد چې کله مکې ته رادننه شو، مکه فتح شوه، د مشرکینو دا سوچ او دا ګمان و چې مونږ څنګه ورسره کړي داسې به راسره کوي. لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې څنګه یوسف علیه السلام خپل ورونه معاف کړي داسې تاسو ما معاف کړي. دا هغه د ښایسته اخلاقو مظاهره ده چې یو څوک د سره بد کوي ته خپل اخلاق مه خرابوه. د رسول الله صلی الله علیه وسلم زندګۍ ته کتل پکار دي. ښایسته اخلاق د خپل ورور سره، ښایسته اخلاق د مور او پلار سره، ښایسته اخلاق د ګاونډي سره، ښایسته اخلاق د خپل آفس او مکتب او وظیفې او جاب په ځای کې د خپل کلیګ سره، ښایسته اخلاق د ناشنا سړي سره، ښایسته اخلاق د دشمن سره. دا د اسلام هغه پیغام دی چې موږ او تاسو یې راکوي. هر انسان له دا پکار چې هغه ښایسته اخلاق را خپل کړي. د مؤمن شان، د مؤمن صفت، د مؤمن نښه دا ده چې هغه سره ښایسته اخلاق وي. د ښایسته اخلاق یو نمونه چې کوم د هغه دا ده چې کله انسان راشي باید سلام واچول شي، په ښه طریقه باندې واچول شي. باید انسان چې کوم دی هغه په خوله باندې هر وخت کې خندا وي، تندی د هغې بالکل کلاو وي د بل مسلمان دپاره. الله رب العالمین دې موږ او تاسو ته ښایسته اخلاق را په نصیب کړي. وصلی الله علی النبي محمد وعلى آله وصحبه اجمعین.